أشداء على الكفار رحماء بينهم. صحابه کرام ډیر عظیم انسانانو او په دې امت کې ډیر بهترین او غوره خلک وو. صحابه ډیر زیات دي، د یو لکونه سیوا دي او په هغې کې د یو صحابي چې خالد بن ولید رضی الله عنه دی، دا هغه تذکره لونته هغه به ذکر کوو ان شاء الله. او په بورډ باندې مقصد هغه دا دی چې بعضې نومونه هغه داسې راځي چې تاسو په هغې صحیح پوه شئ. لکه مثال ولید نوم دی یا دا نور نومونه دي یا جنګونو څه نومونه به راځي. مونږ آغاز د دې ځای نه کوو چې صحابه کرام د ټولو په باره کې دا مسله ده چې رضی الله عنهم او رضوا عنه. د صحابو متعلق چې څومره آیتونه دي او احادیث دي هغه ټولو کې دا صحابي شامل دي. یو خبره. دویم د مجاهدینو جهاد کوونکو چې څومره ثوابونه ذکر دي قرآن او حدیث کې باغی ټولو کې هم دا صحابي هغه شامل دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 14 کالو دغه وخت کې دا صحابي دا پیدا شوی دی. او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم 40 کال عمر شو، نبی صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري 16 کال عمر کې ملاو شوی و. صحیح ده. هغه عمر کې د دې صحابي د عمر 24 کال. دا نبی صلی الله علیه وسلم 14 کال نور مکه کې تیر کړو. نو د عمر څومره شو؟ 13 ور سره کې 37. اوس دې کې دنه موږ د مکی دور د حالاتو ان شاء الله خبره کوو. اول خو دا کنانی دی، قریشی دی، اوچت خاندان نه دی. د والد صاحب جو ولید اگر چې هغه کافر وو خو لیکن باغی کې اوچت اخلاق والا او مرتبه والا حاجیان عمره والا سوره چې براتل دغه خدمت وکاو، دغه لپاره خوراک ساک تنظیم هغه وکاو. د دیو جنا چونکه ډیر ناشنا او جدا جدا خصوصیات او صفات نو دتبا وحید ویل کېد. الوحید چې دا یو ناشنا جدا ځان لونته یو کس دی. او ریحانه تو قریش ورته ویل کېد چې د قریشو یو خوشبوئی ده. د پلار ته ولا ته خالد رضی الله عنه پلار ته دار څه ویل کېدل. دا قریشو په ټولو په شریک باندې خالص د حلال مال نه د خانه کعبه له غلاب جوړو ټولو په شریکه. او یو کال به هغه دا کار کو، یو کال به یوازې په خپل پیسو هغه د غلاب هغه جوړو. نو یعنی مقصد دا دی. او بل د دې دا خاندان چې دا د قریشو هغه حساب کې راته جنگ والا جنگیالیان. او د عربو عادت دا چې ماشومان به هغه بهر لګل صحراګان ہوتا او الته به هغه تربیت کېده. نو خالد رضی الله عنه د هم لګل او صحرا ته والته کې داغه تربیت کېده لویده تر شپږو کالو عمر پورې او بیا واپس راغله. هغه سختی پکې دا غزینا هغه جوړ شوی ده. دي کې یو خبره ده زموږ اکثر خلک دا غواړي چې یاره زموږ اولاد د ښه صفات ولدي او دا غي د لپاره ټول هر څوکا کیسټي لګوا، کتابونه او لیکچرې سیمینارې ورکشاپ چې څومره کوا. خو هغه کې یو کار ډیر ضروری دی، کاغذ ته نه کوي نو ډیره مشکله ده.
الا دا چې الله رب العالمین خپل خصوصي فضل سره هغه دا دی چې خپل مور او پلار صحیح نه جوړیږي نو اولاد نشي صحیح کېدای. چې اولاد ښه صفات والي ښه خویونه والي دا مور او پلار ښه خویونه والي ښه صفات والي نو کله کله اولاد اتوماتیک چې دی هغه کې ښه صفات او ښه خویونه هغه راځي بیا نو سره د خاندان هغه خویونه او صفاتونه هغه پکې راجم دي. د مشران چې دی دا په شپږم نمبر کې شپږم نیکه چې دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نیکونو سره بیا میلاو شي. شجره چې کله په برزي بیا د مور چې وا لوبابا داغي شجره چې په بر باندې اغزي نو هغه په وم نمبر کې نبی صلی الله علیه وسلم شجرې سره هغه ملاويږي. صحیح ده دا چې اوچت خاندان دی. بیا د دې د ماسیوا کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي جوړه شي وا ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها. نو یو مسله خدا شوله د خپل اولاد خکول لپاره خپل خکېدل د مور او پلار خو خوونو ولا جوړېدل با عمل جوړېدل دا انتهایی ضروری دي. دویمه خبره هغه ده چې اولاد کته خو خوونو ولا جوړول غواړي نو هغه په مشقت باندې عادت کول. یو مسله تاسو مخکې ما مثال ذکر کړو کې د شي چاته یادي وای یو کس داغه یو واده کړو بچیو به بل واده نو هغه نو الله ولا اولاد ورکو هغه خزبه لګیدا د خپل بچی چې د هغه به دومره خیال نه ساتو څومره چې داغه بنې د بچو خیال وسه ارچاوي چیرې داسې بن خو موږ له اوسه پورې نه ولیدل د نورو د داغه بنې د بچو دومره خیال ساتي او د خپل بچو خیال نه کوي. هغه به دا طریقه چې دا غیبلې د بچو بسوي چې وبره کابل سبل سو نو سمدستي بل را رسول او خپل بچو به چې سو وختل په پاسه ځان لرواخله دا ته ځان لرواخله بستر ځان لرواخله او به ځان لرواخله خوراک ځان لرواخله نو سو شول دا غي رزلټ ډیر یو شل کال بعد راوته. هغه دا راوته چې د دې بني هغه بچي چې هغه بالکل ناراسته جوړ شو هر څه غي تیار غختل بیا او د دې خپل بچی چې هغه تکړه او سخت او مهنتي او مشقت والا او هر کار خپل کوونکی هغه جوړ شو. دا تاسو امید دي چې بعضي ملګری په مسله پوښي وي واړه داسې په ناز او انداز باندې او نیازبین لیول دا صحیح طریقه نه ده. وړو وظلم نه کوي خو لیکن وړو داسې لیول چې لکه ګوانډې پشان صحیح ده چې لاس ولولې چې مړاوي کیږي دا صحیح طریقه ده. دا غي سره زیاتې کول دغه الک دغه زوی یا دغه لور سباله د ژوندۍ لګه پریشانی پیراشي نو بل کس د دینه سیوا پریشانی پیراغلی هغه دومره نه پریشان او د په لګه پریشانای بیا ډیر پریشانی وجدای مور او پلار ولا تربیت داسې کړي په لګته وای تاسو شو داسې شو کما شو ورځيږي را ورځيږي بسم الله بس چغي بناوه هغه مدد کیږي چې ټکر خورم ورځيږم تکلیفي نو بسم الله وا نو دې سره تربیت کیږي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه تاسو اکثرو کسانو نوم اوریدل دي داغه تربیت کی او داسې عظیم جرنیل جوړېدو کې داغه د تر ډیر لاسو دی بچی راو ورزیدو بالکل وړوکوالی نه په دې ګوړ سوارای عادت کو کله راو ورزیدو جړل به هغه ولې یو دوه گزار ورکړ ته په کې جړاګانې کې دې کې وړي کارونه مخې ته راځي نو داسې کلک او مضبوط کو چې رستو الله غل توفیق ورکو او بیت المقدس آزاد کو د عیسایانو د قبضې د لاس. نو دا دویمه مسله شوله چې آرام طلبي چې ده آرام طلبي دا کمفورت زون چې ده دا آرام چې بس انسان په تیار باندې د تیار څه ملوي هیڅ تکلیف دی نه دا واړو خرابوي او دا لویم خرابوي. دا چې کسان بیا نو مستزان تیارول شي نو هغه جهاد او دا مسله وسکه کچاو ته فون کو چې لکار کول دی هغه ته نشي تیارېدل صحیح ده نو مشقت دا ډېر ضروري دی. دیو جنا اسلامي لوبي دي ګړسواري ده منډه وهل دي
د اسونو مقابله د اوخانو مقابله دا کول دي لامبو د تیراکی او تیراندازی د غشو ده کشتی د مقابله پس کې دا ټول د زور لوبي دي مهنت او مشقت غواړي دا واده سپیکر کې دي کوم ځای کې نه کورونو ته دا لازمي خبره ده څنګه سپیچ شو دا پاتې ډیر ځای څنګه خبرې وشوي دا اوس دا اته کورونو کې زیات ضروري شي ان شاء الله ترتیب به جوړ کی نو شپږ کاله عمر کې هغه واپس رااله او دا هغه ځای نه هغه سختی او مهنت هغه ذکر او بیا په خپل علاقې کې هم خپلوانو ولداسي تربیته کو چې روستو وده په خپل معاشره کې په عربو کې لکه چا بچ خبره کوله لکه دا کار دی خالد شته د چا د ضرورتیا خبره بوا د مهنت خبره بوا مشقت خبره خدمت خبره بوا خالد شته دی صحیح ده نو تاریخ والا لیکي چې د پلاروم په دبانې ډیر زیات فخر کو او نور عربوم په دبانې خپلوانو په دبانې ډیر زیات فخر کو او دا مسلې ده چې قابل زوی وي مهنتي زوی وي نو پلار په خوشحالي سي ملای په مضبوطه وي نو دا وخت تیرېده تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړ او دغه وخت کې د ځوان دی 24 کال تاسو اندازه ولګئ څوک د تاسو کې 24 کال و 24 کال و بل څوک نشته صحیح ده داسې عمر نو په دغه وخت کې دا عرب ټول چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت دشمنان جوړ شو او دا یو مسله ده که یو کس ځان له دا ذهن جوړ کو چې خلق سکین او زباغه کومه نو کېدې شي چې د گمراه شي دیو جنا وای عقلونه په درې قسمه باندې دي څه قسمه خلق داسې دي چې غي د واقعیات او خبرې اترې کوي بس دا وشول او دا وشول او دا کیږي او دا کیږي پلانو دا سی وکړل صحیح ده څه قسمه خلک چې هغه د خلکو خبرې کوي او څه د واقعیاتو خبرې کوي او څه خلک دا سی وی څه عقلونه دا سی چې هغه وي خلک څه کوي چې خلک چا څوکړه چا څونه کړل ماته پیڅ دي څه کی څو شو څونه شول هغه هم دوه اهمیت نه لري هغه وی اصل خبره د نظریو ده څه نظریات چلیږي دنیا کې پاغي باندې خلک هغه روان دي نو د خلکو د وجینا اوس دا ډیر خيار سره ده ورستو وراشي هو چې د خيارتو باره کې نبی عليه السلام کوم قسم خبري هغه کړی خو لیکن د خلکو د وجینا دیو مغي سره ده ډیر ځل خلک داسي وي چې مثال په تور باندې هغه حق طرف ته ناراضي ولي هغه ګوري دا ټول خلک چې دی د دې خلاف دي دا ټول خلک خو داسي نه کوي نو کته ټول خلکو ته ګوري او ټول خلکو په ځي ډیر چانسونه دي چې گمراه بشي وجدا ده چې اکثر خلک ډیر خلک چې هغه خرابي پس رواني وان تطيع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله برحال خبره هغه مخکې روانه و تر دې چې نبی عليه السلام په دې مکه کې د دیار لسکاله سخت تکلیف والا چې تیر کړو نو دغه دوران کې د دومره کردار پکې نو صحیح ده خالد بن ولید د کردار دومره نور مشرکین لګیاو ډیر تکالیف دي هغه تاسو ته ټولو ته معلوم دي خو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته رااله او 2 هجری شروع شو 2 هجری کې څه خاص واقعه شی و تاسو ته معلومه ده نبی صلی الله علیه وسلم عمر دغه وخت کې 55 کال او د عمر 39 تر ورسید دویمه هجری کې څو واقعه داسې خاص راغلي و مسلمانان غزوه بدر شو صحیح هغه کې دینو شریک شه او چې کله د خبر شو چر لک کسان 313 هغه لګیدلی دي او زمون زر کسان ډبولي نو ډیر پریشان شو چې دا څنګه کېدې شي اوس ګوره عقیده چون کې برابر نه ده
نو هغه خو صرف ظاهري تعداد وغیرہ ته قتل یو مسلمان سړی فورا ذهن ته راشي د الله مدد وکړه ملائک راتل الله مدد کو داغي په جمانی کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله ډیر ځله داس شي چې وړوکې لخر په ډیر لوی لخر باندې غالب شوی خو چې کله دوی واپس رالل دا کفار واپس رالل او یو لوی مهم شروع شو د چنده مهم دا یاد ساتي اوس هم دنیا کې چنده مهم کیږي د کفارو يهودي کوي کرسچناني کوي هندواني کوي بودھ مذهب والا سکھ مذهب والا ټول کوي صحیح ده د څه لپاره د خپل هغه کفر لپاره د هغه خورولو لپاره بل طرف ته مسلمانان د ټول تاریخ هغه په دې باندې روان دي دیم د تعاون اپیل کړي دي او د هغه په ذریعہ باندې دا ډیر کارونه هغه چلی دي دیو جنا کله چې مسلمانان خپل موټي بند کی لاسونه بند کی او کفار موټي کلاو کی نو دغه وخت کې مسلمانان کمزوري شي دا خبره زین تواچوي کله چې مسلمانان خپل موټي بند کی او د کافرو موټي کلاو شي نو مسلمانانو د کمزوري دغه وخت بیا خلک کافر کیږي د پیسو د لاس او کله چې مسلمانان زکاتونه ورکوي صدقه او خیراتونه میراث کې سی خلکو ته ملاويږي پورا زکات په خطر طریقه باندې ورکړل کیږي نو بیا په معاشرو کې داسې خلک نه ملاويږي چې هغه څوک په پیسو باندې دوکه کوي او چې کله مسلمان نه یو کس ته مجبور کس ته مسلمان نه سن ملاويږي هغه وایي که سور کافر مال یې سره کی چې سره ته وایي کومه هغه ته مال رسی هغه چې هر څه کوي نو بهرحال دی تیاری شروع او بیا په درېمه هجری باندې یو بل واقعیا هغه را پیښ شوله نبی صلی الله علیه وسلم عمر چې دی هغه شپږ 50 کاله او څلور کاله ته دی ورسېد درېمه هجری کې څو واقعیا راغلي و غزوه احد اصل تاسو په دې پوهی چې دا هجری قصه څه هجری 1 هجری 2 هجری 3 هجری نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه چې کله مکه نه مدینه ته هجرت وکړو دا هغه وخت نه دا تاریخ دا حساب شوی دی اگر کا وخت نو حساب شوی نبی اسلام په وخت کې روز ابوبکر صدیق په وخت کې هم نه بلکې د عمر رضی الله عنه په وخت کې دا هجری کلندر دا بیا جوړ شو د هجری د هجرت نه چې تاریخ آغاز هغه وکړی شو او دا کار شو په دې غزوه احد کې نبی صلی الله علیه وسلم 50 صحابه ته دا ویلو چې تاسو په دې ډیرای باندې وایي الله دې مونږه تاسو ټول بوزي هغه ډیرای هم شته دی احد هغه غرم شته دی صحیح پاغي باندې صحابي مقرر کو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه او ورته وی که هر څه کیږي مارغان راځي او زموږ لاشونه خوري خدا ځای باندې پرې دي کې جنگون خطر و سوا 700 مسلمانان دي بدر کې 313 او داغي مقابله کې وو 950 یا 1000 کسان دلته کې 700 دي او مقابله کې کافر څوره دي 3000 صحیح ده نو هغه کله چې مسلمان دي 700 کسانو د 3000 اوس غلول او دا سیمنډي وهلي چې غزنانوم چې منډي کړي کومي چې ځان سره کافر راوستي تختیدل دي کې په دې ډیرای باندې چې دا کوم کسان وو 50 کسان تیرانداز د یو قتل چیرې دلته خو ټول کافر منډي وهي نو دیم را کوش مشر وته چې نه بګوزيږي لس کسان پاتې شول باقي 40 دیم را کوش دلته مسلمانان ورخلاص دي د کافرانو منډي وهي په داسې روان دي چې کله دې ځای خالد ابن ولید قتل چې دا خدلته چې کم کسان ناستو او دا غینه مون خوځیدې نشلو هغه خټول ځای خالی شوی او صرف لس کسان دي نو ګور زړور ډیر زیات دغه وخت کې لا کافر دي کله چې شکست وي زخمیان جوړ شي وي کسان مردار شي وي صحیح ده او منډي وهي او دغه وخت کې یو کس وي چې نه زوبه مقابله کوم دا صحیح ډیر بهادوري ډیر زړوري ټول منډي وي ټول کفار
او د سره دا غم دی دا فکر دی چې بیا څنګه حمله وکم په دې مسلمانانو چې وی قتل دلته ځای خوشی دی د خپل ملګرو ته وی 200 کسانی تیار کړ ځان سره راځي د لک کسان دی بیا پیسو غنیمت ته موقع ده دا ختم کړ لاس کسان شهیدان شو دی رااله دا ځای ته خوشی دی دلته اوس مسلمانان کافرو په سیمنډي وي دلته ندی رااله چې دی ناری وهل شروع کړل دلته ابو سفیان دی یو قتل چې دا خو زمون ملګری هغه ځای نه رااله مسلمانان څه وشو میاس کې راګر هغه کافرو چې کوم او خو ما خوا هغه په دې خو ما خکړه او دیم په دې خو دي مسلمانان میاس کې راګر په لږ سات کې او یا صحابه شهیدان شو او داسې په کوم شهیدان شول چې دغه جوړ شو نو یو بل پته پکې نه لګیدا چې دا څوک دی نو بعضی پکې مسلمان د لاسون شهید شي او دومره تکلیف والا حالت جوړ شو چې خپل نبی صلی الله علیه وسلم غاخونه پکې مات شول ویني توی شولې نبی علیه السلام سخت تکلیف رااله دا ولې خالد بن ولید یو جنگي تدبیر وکړ صحیح ده او اصل وجه چې دا هغه داوا چې صحابونه د نبی علی السلام د حکم خلاف ورزي شو اصل وجه ده نو ګوره چې یو حکم خلاف ورزي د الله مدد رستو کیږي او موږ خورز شپه څومره خلاف ورزي نه کوي او بیا د الله مدد ناراضي الله رحم نه کوي الله حالات نه صحیح کوي نو چې خپل حالات صحیح کوم الله به زما حالات صحیح زما په وس کې دنه چې کوم حالات دي چې الله را دوی دا به صحیح کوي نو چې هغه صحیح کوم زما د وس نه بهر چې کوم حالات دي هغه الله مال خپل صحیح موږ د خپل وس کار پریخي دي او ورسره دی الله صحیح کوي دا څنګه کیږي نو بهرحال دی واپس لاړ او د خلکو دا خیالو چې خالد بن ولید د وجنا داسې کار وشو ولې دغه عقیده خونه ولیکن مسلمانان په دې خبره پوه چې اصل کار څه شوی په قران کې دا رال چې تاسو چوشول ټیک دا بعض صحابه ومنډي کړلې بعض صحابه غزای پرې خودو سوم چوشول الله رب العالمین پر ولقد عفا عنكم الله معاف کړی نو څوک خبرې نشي کوله چې ردا شو داغینه بعد بیا پنځم کال را نبی صلی الله علیه وسلم عمر ورسېدو او د عمر ورسېدو نبی اسلام اته 500 د 200 اختراع ورسېد د پنځم کال کې یو بل واقعه غره په خښوله تاسو ته معلومه چې هغه څه واقعه و څوک وایي غزوه احزاب چې غزوه خندق ورته ویږي صحیح ده دا خالد بن ولید او دا مشرکین دا ولګیدل چې مونږ خو دې زخمیان کړی دي او مونږه اخیری ځل باندې خو ګټه پکړی ده نو اوس ورزو ختمه وي تیارې بیا شروع کو خو په داسې طریقې ختمو چې ځان سره نور ډیر ملګری کو عرب قبیله ځان سره ټول ملګری کړل او دې ځل چې دی راغلي دي دا کافران دا سورو 10,000 کافر را 10,000 يهودیم ځان سره کړ مشرکین عام ټول هغه ځان سره کړ لزر کسان د مدینی لګ آبادی دا اوس چې کوم مدینه د پدیمه دوږي کې هغه مدینه ټول مسجد نبوي کې راتله دا اوس چې کوم مسجد نبوي نو دا دومره ډیر کسان سره سکه هغه کې یو ناشنا تدبیر او یو صحابي سنومیو سلمان فارسی رضی الله عنه خندق وکنستره او خندق دا کیسه چرته کې هغه خوب کې نه ولیدل کله چې دی راو رسیدل او وی قتل دا څنګه چل شي دا خو خندقونه موږ مخکې نشو تللی بعضی پهلوانانو پکې داغه پارکولو کوشش هم کړو خو باړلې چې کراس کا وغه زایته رسول صاحب صحیح پرین خو هغه همت نشو د دلته ناس دي چې اخر خو سلار براوزی او
تاسو اندازه ولګوئ چې مثال دا کې امړای ده او یو میاش پورې دیتا دن سراتل یا د دینه بهر سوتل دار څه بند شي د خلکو څه حالي تاسو دې خبره ته خیال لرئ چې امړای خلک چې دی بس سو کی بیا سلیم څه تاسو دې خبره ته نه رسي که یو میاش چې د کیامړای نه محاصره وشوله مثال اسې پوی د پاره کفارو مثال محاصره ده او خلک دن راګیر دي او بو سپلای بند شول خوراک ساک سپلای غ بند شو دوايانو دا کسی می سټولې بند شول خلکو سره کورونو کې چې سو بو خوراک ساکي ختمېدل شروع کیږي بیا بس کیږي دا صحابو چې هغه خو ایثار کو نبی اسلام ځان سره ګډي سره ګټي تړلې دي صحابو هم تړلې دي که سبا ورته ملاویدل د بل خیال کو چې تو خورا او تو اس کا صحیح ده نو دا یو ډېر لوی همت واړي دا ډېر لوی زور واړي بهرحال تفصيلات دا غي ته نزو خو دا دومره غټ تکلیف هغه راغلی صحیح اوس دې ته وګورئ مقصودی خبره د سره تعلق والا خبره پکې صدا مون خو د صحابي هغه سیرت بیانو د سره تعلق والا خبره پدې کې دا دا چې کله غسیله را لاله او د دې د خیمه او چتولې او د دې کټوي او ارسه غرزول نټولو هغه بستر یو تړلې چیزو واپس جدا وسنه کی ډیر عادت کې ایثار شروع سکیږي نه دې لګېدل او ته مزه دې څاور تر دې چې دا ټول لزر لخر روان شو ټولو کې اخر کې دې روان و یعنی زړه نه کېده ټولو کې اخر کې دې روان او بیا په شاشه ګوري بهرحال دغه نه بعد شپږم کال را شپږم کال کې سو واقعه را پیښ شو نبی صلی الله علیه وسلم خوب لید چې مونږه عمره کړې ده صحابه خوشاله شول چې پیغمبر خوب خو وਹੀ وي تیاری وکړو سوار لسو یا 1500 کسان تیار شول رال چې حدیبیه ته ورسېدل آلته کې هغه وی چې نه تاسو چرته راځي مونږ تاسو نه پریږدو نو د نبی اسلام خو بالکل رښتیا وਹੀ وا خو هغه کې دا نو وی چې دی کال کوي یا بل کال کوي دا خبر پکې نه و نو پدې صلح دا حدیبی په مقام کې بیا د کفارو ډېر کوششونه کول چې جنگ منګ جوړ شي خالد ابن ولید دم وی چیرې کومس تودري کې دغه ټیم په حمله کو ختمو وي دا ډېر معاملات هغه کېدل بیا اخر کې دا وشولا چې صلح او شو هغه ته صلح حدیبیه ویل کی تاسو ټول دغه خبرې چې بس لس کال جنگ بندي د جنگ باندې کی بل دا چې موږ بل کال عمره لرازو اوس پني خو بیا با عمره لا بل کال رازو او درې ورځې به موږ دلته کې سټې کوي ساری وو او بل خبره دا وشولا چې څو کمی قبيله مسلمانانو سره کیږي او مسلمانانو سره یې کفارو سره کافرو سره به کچا په یو بل حمله وکړه هغه په که مسلمانانو هغه باندې وشو په مسلمانانو به حمله حسابيږي کافرو هغه باندې وشو کافرو باندې هغه حمله به حسابيږي نو دلته کې وو بنو خزاعه او بلو بنو بکر دا بنو بکر چې دا غي قریش مکی والو سره شو او دا دیوی مون مسلمانانو سره صحابه سره شو دی ور دواړه کافر خدا کافر وای چې مون مسلمانانو سره دی وای چې مونږه د قریشو د مکی والو سره او خبره څه شی و که په دیوم چې عمله وکړه دا به داسي چې په مسلمانانو عمله شي او اخر یو ځل داسې وشول چې دی په دی باندې حمله وکړه او قریش ور سره سپورټ کو کسانی ورکو ځوانان او وسله ورکوله نبی اسلام ته پتا هغه ولګیدل بیا دغه په وجبانی مکه فتح مکه واقعا غراغلی و خو بهرحال د دا صلح حدیبیه او شو دی کې شپږم کال کې اوم کال کې عمره القضاء وشوله یعنی نبی صلی الله علیه وسلم په دې کال عمره لراغله وکړه
پرې نه ښودلی شو نو په دې اووم کال باندې بیا راغلی او عمره یې هغه یې ادا کړله. دغه وخت کې اوس واقع راغله د دې خالد ابن ولید رضی الله عنه دوه وروڼه چې هغه مسلمانان شو. یو نو ولید ابن ولید او بل نو هشام ابن ولید. صحیح ده. نبی صلی الله علیه وسلم دغه مسلمان ورته وی چې ته خالد ته زما دا یو پیغام ورسوه. هغه ته وایا چې ستا په شان کس څنګه په اسلام باندې نه پوهیږي، یعنې ته دومره هوښیار یې، اخر څه وجه ده چې ته په اسلام باندې نه پوهیږي؟ او که ته د مسلمانانو سره شي او د کافرو خلاف شي او اسلام دې قبول کو نو دا به ستا دپاره خیر او غوره وي او موږ به تاله ډېر اوچت مقام درکو. دا خبره ډېر مختصر غوندې دعوت هغه یې ورکړه چې ته ورشه. ورور یې راغلی خبره یې وکړله، دی تیار نشه. صحیح ده. بیا مسلمانان واپس راغله. بیا هلته نه ورته ورور خط هم رالېږلی چې لکه پیغمبر دې یادوي او اسلام قبول کا. نو دې کې دا وشول چې ده یو خوب ولید او خوب یې داسې ولید چې زه یو ډېر تنګ ځای کې یم او هېڅ بوټي پکې نشته دی او دې هغې تنګ ځای نه زه راووتم، یو کلاو میدان دی او ډېر بوټي دي پکې، هغې ته راووتم. خوب یې ولید او بیا د دې خط نه بعد چې ډېر سوچ او فکر هغه به یې کو تر دې چې ذهن ته رالل ولې دا ټول حالات به یې کتل که نه. حدیبیه کې نبي اسلام صحابه څومره خیال به ساتو، د هر څه به یې کتل چې دا څنګه خلک دي، دا خو دغه زمونږ ملګري وو څومره روان وو، اوس دا دې نه څه جوړ شوي، څنګه بدل شوي دي. صحیح ده. نو متاثره کېده خو وخت په وخت، خو لیکن اوس ډلهبازي ده، چېرته کې ښکاره اعلان کولی شي. نو راغلی صفوان ابن امیه څخه، هغه ته یې وویل هلکه اسلام باره کې دې څه خیال؟ هغه وویل نه زه خو نه قبلوم. راغلی اکرمه ابن ابي جهل څخه، ابو جهل زوی، هغه څخه څنګه اسلام؟ دا ملګري دي اوس اسلام څنګه قبول؟ نه دا څه وایي؟ ابو سفیان خبر شو، هغه ته غوسه شو. دا اکرمه ناسو، اکرمه ورته وایي که ته دته غوسه کېږي غوره زه به دې هم دشمن شم. یعنې اوس دی کافر هغه هم. صحیح ده. خو که ته خالد ته غوسه کېږي نو زه به دې غوره هم دشمن شم. ابو سفیان ته وایي د دې آزاد دی چې دی هر یو دین د ده خوښه ده چې کوم دین قبلوي. داسې خبره یې وکړل. بیا دی یو بل ملګری و هغه څخه راغلی عثمان ابن طلحه رضی الله عنه، هغه څخه راغلی ورته وایي څنګه ډېره ښه خبره ده او ده به دعا غوښتله چېرې زه مدینې ته ځم خو چې یو ملګری را سره شي نو ډېر خوند به وکړي. نو هغه چې تیار شو دی ډېر خوشحاله شو، دواړه را روان شو. په لاره کې یو بل ملګری ولید، خاص ملګری او هغه په اسلام تاریخ کې ډېر لوی کردار دی، عمر ابن العاص رضی الله عنه. هغه ته وایي چېرته روان یې؟ وایي ته چېرته روان یې؟ وایي زه خو بس د اسلام کشش کې روان یم اسلام دپاره. وایي زه هم دغې له روان یم. درې واړه ملګري شول، درې واړه را روان شول او اتمه هجرۍ باندې تاسو ګورئ ښه د اندازه لګوئ. بعضې وخت چې دی یو کس ته لږ ټایم میلاو شي خو الله پاک د هغه نه ډېر کار د دین هغه واخلي. نبی صلی الله علیه وسلم عمر دی او دی سورت رسېدل دی، دی کې راغلی مدینې ته راورسېد. نبی صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې دی، دوی درې واړه راغلل، درې واړه غټ غټ کمانډران دي. صحابه چې څوره ناستو زر زر چاپېره شول د نبي علیه السلام نه چې یعنې دا خو کافر دي، څه خطره ونه رسي نبي علیه السلام ته. دوی ورته وایي مونږ څه حملې وملې له نه یو راغلي، مونږ خو اسلام قبولولو راغلي. نبی صلی الله علیه وسلم دومره خوشحاله شو، وایي نن خو مونږ له مکې خپل د ځیګر ټوکړې راغورځولې دي، خپل د ځیګر ټوکړې مونږ ته راولېږلې. او بیا دی کلمه وویله او بیا د هغې نه بعد خالد رضی الله عنه نبي علیه السلام ته وایي چې ما دپاره دعا وغواړه چې الله ما ته بخښنه وکړي، ما دا ټول عمر څه کې تېر کړو. نبي علیه السلام ورته وایي چې چا اسلام قبول کړو نو مخکیني هر څه معاف شي،
دا ته بیا وی چې نه خاطر مال دعا غواړي. نبی اسلام وی الله خالد ته بخنه وکي، خالد باندې رحم وکي، د ټول ګناهونه معاف کړي، دعاګانې ورته وکړي. نو دا په دې کال باندې دا واقعیا راپیښه شوله چې هغه مسلمان شو. صحیح ده. سویم کال د هجرت، اتم کال د هجرت باندې د اسلام واقعیا غیر راپیښه شوله. مخکې سو واقعات دي او خبره وکړي. صحیح ده. نو ان شاء الله بیا به بیان. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. Gracias.